سپینې ږیره وینو باندې رنګ کړی شوه، احتجاجونه روان دي. څه خیال لرئ چې څه رنګ به احتجاجونه راوړي؟ بلکې ټول مدارس ټولې مدرسې یتیمانانې شوې. د شیخ صاحب سره د عوامو دې مینې ته په کوم نظر باندې ګورئ؟ پرون زمونږ ایم پی ای دی اجاز خان، د هغه د وینا مطابق چې د دغه علاقې ډي پی او زما ټلیفون قدرې نه اوچتوي. بسم الله الرحمن الرحیم. دا خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم. سنگر خان ما د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دغه افسوسناک قتل شوی دی، شهید کړی شوی دی. په دغه باندې یوازې علماء کرام نو، د مدرسې سبق ویونکي طالبان نو، بلکې عوام هم دردېدلي دي، خفه دي. په دغه سلسله کې په پښتونخوا کې په یو ځای بل ځای کې احتجاجونه روان دي کیږي. دغه سلسله کې موږ سره دا وخت د جمعیت علماء اسلام د ضلع مومن جنرال سیکرټري طلحه فقیر صاحب موجود دی. د هغې هم موقف اخلو، هغوی د علماو د ټارګټ کلینګ په حوالې سره څه وایي، علما ژوند څنګه محفوظه کیدی شي، څه کوششونه کیدی شي، او بیا د شیخ ادریس صاحب په دغه واقعه کې د دوی څه مطالبه ده د حکومت نه، په دغه کې دوی څه مطالبه کوي، هغه به تاسو د خولې نه اورئ. طلحه فقیر صاحب تاسو د وخت ډېره مننه کوم، مصروفه وئ، موږ له وخت راکړو. د شیخ صاحب شهادت وشو، ډېر بې دردۍ سره دغه سپینې ږیره وینو باندې رنګ کړی شوه، احتجاجونه روان دي. څه خیال لرئ چې څه رنګ به احتجاجونه راوړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سنگر خان د ټول نه پهله ستاسو د ټیم شکریا ادا کوم. تاسو په دې وخت کې د مظلوم او دردېدلي امت اواز د اعلی حکامو ته او اعلی چارواکو ته رسوي. الله رب العزت دې ستاسو دا سعی په خپل دربار عالی کې قبول او منظور کړي. شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس شهید رحمه الله دا یو داسې شخصیت و چې کوم یو علاقې پورې خاص نه و، یو مدرسې پورې خاص نه و، بلکې د هغې د شهادت سره زمونږ د خیبر پښتونخوا صرف نعمانیه او حقانیه نه بلکې ټول مدارس ټولې مدرسې یتیمانانې شوې. د حضرت شیخ صاحب رحمه الله په شهادت باندې صرف د هغې براه راست شاګردان نه بلکې د دې صوبې او د ټول پاکستان څومره زموږ علما دي هغه ځان یتیمان ګڼي. یقینا دا ډېر یو لوی او عظیم نقصان دی. د دې نقصان تلافي په ظاهر او د عقل په سترګه باندې ناممکن ښکاري. تاسو سوال وکړو چې د هغې متعلق دغه احتجاجونه به څه رنګ راوړي او که نه. حدیث شریف کې راځي من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده فإن لم یستطع فبلسانه فإن لم یستطع فبقلبه وذلك اضعف الایمان او کما قال علیه الصلاة والسلام. مفهوم دی تاسو کې څوک څه بدي وویني په کار ده چې په لاس یې منې کړي. که په لاس د منې کولو طاقت نه لري نو په ژبه د هغې خلاف بد ووایي، او که دا قوت هم نه لري نو په کار ده چې په زړه کې هغه بد وګڼي. اوس د دغه ارشاد مطابق په لاس باندې دا بدي منې کول، دا بدامني ختمول، د علماو دا ټارګټ کلینګ، بلکې نه صرف علما، د دې ملک او د دې صوبې هر هغه توانا اواز، هر هغه طاقتور اواز کوم چې په عوامو کې اثر رسوخ لري او عوام په هغه اواز باندې راوچتېږي، دا ټول د دې د منې کولو واک اختیار د حکومت او ریاست سره دی. زموږ علماو په ذمه چې کومه ذمهواري ده د دې حدیث په شرع کې د شارحینو د تشریح مطابق هغه دا ده چې د دې ظلم خلاف आवाज اوچت په ژبه باندې بد ووایي او د دې خلاف چې کوم دی هغه آګاهي مهم چې ورته موږ تاسو وایو هغه وچلوي. زموږ جمعیت علماء اسلام شیخ ادریس شهید رحمه الله دغه شهادت خلاف نه صرف پښتونخوا کې بلکې په ټول پاکستان کې د ټول پاکستان چې څومره اضلاع دي د هغې په هیډ کوارټرز کې احتجاجي مظاهرې وکړلې، د هغې خلاف احتجاجي ډلې راوبللې شولې او باقاعده په جار سره د دغه ظلم چې کوم دی د دې مخنیوي دپاره او د دغه ظلم خلاف چې کوم دی اواز اوچت شو. باقي اوس ریاست له پکار دی
چې هغه دغه اواز د عبث ونه ګڼي او په دې باندې څه مفید او کوټلي اقدامات واخلي. یعنی څومره زموږ مهذب معاشرې دي هلته کې دا احتجاج دا یو ډېره غټه بدنامي ده چې حکومت خلاف خلک روزي، یو منتخب نماینده خلاف خلک روزي او چارواکو واکمن خلاف خلک روزي، نو هغې یا خو د هغه مظاهرینو چې کوم مطالبات دي هغه پوره کوي یا خپله کرسۍ پرېږدي په شا باندې شي. نو زموږ هم د دغه حکومت نه او د دې ریاست نه دا امید دی چې دی به د عوامو د زړونو دا غږ دا به په سین نه لاو کوي، بلکې د دې دپاره به مفید اقدامات اخلي او د شیخ صاحب چې کوم قاتلان دي، د دې چې کوم ماسټر مایند دي، هغه خلک چې هغوی په دې معاشره کې دغه د امن، د بایچاري، د اخوت، د حب الوطنۍ او نور چې څومره زمونږ د معاشرې مفید اوازونه اوچتونکي خلک دي د هغې خلاف چې کوم دی د هغې د حفاظت دپاره او هغه د دغه بدامنۍ کې ټارګټ کیلینګ او ټارګټ کېدو نه بچ کېدو دپاره پکار دی چې مفید اقدامات واخلي. صحیح ده. تاسو څه ویل غواړئ چې حکومت څه وکړي د دغه کم چې دې واقع کې ملوث خلک دي دغې ګرفتاري وشي، دا ټوله خاوره ټول خلک محفوظ کړلی شي؟ اشاره ستاسو کوم طرف ته ده؟ زمونږ وینا په دې کې دا ده که هغه هر څوک دي د ملک ته او د صوبې ته د امن ورکړلی شي او څنګه ورکړلی شي، هغه چارواکي او هغه چې کوم اختیارمن خلک دي هغوی ته دغه د امن ورکولو طریقه هم معلومه ده او هغه په دې طریقه کار باندې هم پوهېږي. موږ د دې سره غرض نه دی، زموږ مقصد د غرض دا دی چې دا کم واقعیات کېږي دا بس شي. اوس څنګه بس کېدل دي د هغوی کار دی، هغوی په خپل کار او په خپل در اختیار باندې ښه پوهېږي. ستاسو خبرې مقصد دا دی چې یاره هر مکتب فکر سره تعلق ساتي، که هغه علماء کرام دي، که هغه د ملک یو عام شهري دی، هغې ژوند محفوظه کول دي او دا کار د حکومت دی. زه عام شهري خو بیا هم د دې ملک شهري دی او مسلمان دی، مطلق انسان چې وي انسان که یو اقلیت دی او ستا په ملک کې هغه اوسیږي او ستا د ملک قوانین هغه مني، د هغه د جان مال عزت آبرو تحفظ هم په دې ریاست باندې فرض دی. مومن بیا شیخ الحدیث بیا د یو فیلډ ماهر د یو فن ماهر هغه ډېره لرې خبره، مطلق یو انسان دی، د انسان تم تحفظ د دې ذمهواري ده. په دې د شیخ صاحب د دې واقع په حوالې سره د جمعیت علما اسلام د علما کرامو نه علاوه عام تاجران تنظیمونه عام خلک چې دي هغوی هم احتجاجونه پرون کړي دي، نن د جمعې ورځ ده، نن هم احتجاجونه به ځای په ځای باندې کېږي، را روان یو وخت کې به هم کېږي. د شیخ صاحب سره د عوامو دې مینې ته په کوم نظر باندې ګورئ؟ شیخ صاحب رحمه الله د هغه شخصیت و چې د هغې مینه عام و خاص مولا، طالب، سټوډنټ او یعنی د معاشرې چې څومره طبقې دي او د څومره طبقې څومره افراد دي، هر چا سره هر چا ته هغې د مینې محبت پیغام ورکړی دی. هغې هېڅکله هم د مولا او د مسټر تفریق نه دی کړی، بلکې هغه ځایونه چې هغې ته کیدای شي زه او ته داسې په خوشحالۍ تلل نه غواړو او کیدای شي زه او ته چې کوم دی نو هغه طبقې ته هغه توجه نه ورکوو، شیخ صاحب رحمه الله هغه ټول چې څومره طبقات دي ټولو ته دومره مینه ورکړې ده چې نن د هرې طبقې سړی وایي چې شیخ صاحب د ټول نه زیاته مینه ما سره وه، که هغه زما ځوانان دي، که هغه د لوی عمر افراد دي، که هغه علما دي، که هغه طلبا دي، که هغه د کالج او د سکول او د یونیورسټۍ سټوډنټان دي، که هغه تاجران دي، څومره طبقې چې دي د ژوند د معاشرې هرې طبقې افرادو ته هغوی د خپل حصې هغه مینه محبت او د مینې محبت پیغام ورسولو. صحیح. جمعیت علما اسلام په 18 جون باندې د شیخ صاحب یو تعزیتي کانفرنس په چارسده کې د هغې اعلان کړی دی، دغې حوالې سره څه وایي؟ د دې مطالبې او په دغې کې څه کېږي او د هغې نه علاوه په دغې کې به د شیخ صاحب چې کوم دا شهادت شوی دی که د دغې نه مخکې چېرته کې د شیخ صاحب د قاتلانو ګرفتاري وشي نو بیا به هم دغه کانفرنس کېږي که نه؟ بالکل، دا خو د حضرت شیخ صاحب رحمه الله تعزیتي کانفرنس دی، خو به انشاءالله په هر حال کې کېږي او تر نن وخته پورې زموږ د بالۍ جماعت د طرف نه موږ ته دا هدایات و چې تاسو په خپلو مقاماتو کې او خپلو ځایونو کې احتجاجي مظاهرې وکړئ. نن هم احتجاجونه شروع دي، تر ننه پورې دغه عمل روان دی. مخکې چې بیا زموږ د بالۍ جماعت او زموږ د قائد ملت اسلامي حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتو هم څه حکم موږ به د هغوی حکم تعمیل کوو او د هغوی د پالیسۍ مطابق په مخکې قدم اخلو. صحیح.
څنګه ګڼئ نن تقریبا 10 ورځ ده د شیخ صاحب د قاتلانو عملی گرفتاری په نظر کې نه ده راغلې، ګڼې د حکومت د دې اقداماتو نه تاسو مطمئن یې؟ حکومت نه، خاص کر صوبایي حکومت نه مونږ بالکل مطمئن نه یو. وجه دا ده چې نن دا د 10 ورځ ده، د میټینګ او د بیاناتو نه علاوه هیڅ قسمه عملي اقدام دا مخې ته نه ښکاري چې په هغې باندې زموږ زړونو ته تسلي میلاو شي او هغه زموږ هغه غم کم شي چې او واقعي زما چې کوم واکمند او اختیارمند دي، زما د صوبې کوم مشران دي، زما چې کوم دغه صاحب اقتدار دي، هغه ماته په تحفظ راکولو کې زما مشکلاتو په پوهه کې سنجیده دي او د هغې د حل دپاره لګیا دي، کوششونه کوي. پرون زمونږ ایم پی ای دی اجاز خان، د هغه د وینا مطابق چې د دغه علاقې ډي پي او زما ټلیفون قدرې نه اوچتوي، زه هغه نه صرف دا تپوس کول غواړم چې تاسو په دې کیس کې څومره پیشرفت شوی دی. نو بالکل 0% په دې کې پیشرفت دی او هیڅ قسمه څه کارکردګي مخې ته نه ښکاري. ټیک. قدرمنو کتونکو، تاسو د طلحه فقیر صاحب خبرې واورېدلې، د شیخ صاحب دغه سانحې په حوالې سره، د دې چې کوم احتجاجي لایحه عمل دی د هغې په حوالې سره، که د دغه قاتلانو گرفتاري ونشي نو دوی به بیا څه کوي، د صوبایي حکومت نه دوی خفګان کوي په دغه کیس کې چې دوی تر اوسه د شیخ صاحب د قاتلانو گرفتاري ولې ونه کړه. دغه ټول تفصیل ننني پروګرام کې ما ستاسو مخې ته راوړو. طلحه فقیر صاحب ډېره مننه کومه، مصروفه وئ، موږ له وخت راکړو. قدرمنو خوشحاله اوسئ، خادم غواړم.